أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کذبت دروغ گنل عاد و عدیانو المرسلین پیغمبران از هغه وخت کې قال چې اولی لهم اغویتا امرور دا اغوی هود جهود علیہ السلام الا تتقون تاسو یریږئ یا تاسو ځان نه بچ کوئ د ګناهونو نه انی بشکره چې ما لکم تاسو د پاره رسول پیغمبر یما امین امانتدار یما د دې ما د الله تعالی په پیغام رسانی کی زیاته او کمی نه کړي چې کنه تاسو ته شک پیدا وشي چې دې خبره صحیح رسولي نه فتقوا الله بسو یریږي د الله نه واطيعون او زما خبره ومنئ وما اسالکم او زنه غواړم تاسو نه علیه په د باندې من اجر مزدوری ان اجریا نه د مزدوری زما الا مگر ده علی رب العالمین پر رب العالمین باندې اتبنونا آیاتاسو جوړوي بكل ريح په هر وا اوچت ازمک باندې ټھیلا غونډي وړه اورکه غرد یا هر اوچت ده آیتن نخا یعنی تعمیل تعبثون چې تاسو عبس کارونه کوي دا عموما قومونو کې چې کله دا شي نړۍ شي کنه پیسو زیا کوله د پاره وتتخذون او جوړوي تاسو مصانع پس مضبوطی بنگلې د تصنع یعنی هغه شی چې هغه صنعت کیږي جوړیږي مضبوط بنگلو ته اشاره ده کې لعلکم تبوائلک چې تاسو تخلدون همیشه به پاتې کیږئ و اذا اغرکلا بتوشتم چې حمله کوي تاسو بتوشتم حمله جبارین د ظالمانو په شانتي یا رانی سي تاسو نو خلق رانی سي داسي لکه ظالمانو په شانتي فتقوا الله بسو یریږي د الله نه واطيعون او زما خبره ومنئ واتقوا او یریږي الذي د اغذاتنا امدکم چې امداد کړی د تاسو سره بما تعملون هغه څه باندې چې تاسو تعلمون پوهیږئ خبر یې د اغینا امدکم امداد کړی د تاسو سره بنا بانعام په چارپایانو باندې و بنین او په زامنو باندې یعنی تاسو ته چارپای مالداری درکړی دا او تاسو ته زمن درکړی دي وجنات او باغونه وعيون او چینه انی بشکل چیما اخاف یریګما علیکم پتاس باندې عذاب د عذاب یوم عظیم د ورځې اغلوینا قالو دی اولی بجواب کی سواء برابر ده علینا پمږ باندې او عستا آیا کته واعظ کوي ام لم تکن یا کته نشی من الواعظین د نصیحت کوونکو نه کته واعظ وکيو کوونه کی موږ باندې خبره برابر ده پمږ اثر نه کوي لکه څنګه چې په سورته یاسین کې او په سورته بقره کې الله فرمایي انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون کما نیو کوایو کنه وای دی باندې اثر نه کوي ان هذا نددا الا مگر ده خلق الاولین دا کسی عادت د مخکینو خلقو وما نحن او نه یمغا بمعذبین چې عذاب را کړی شيمغتا فكذبوه بدوی د دروغ نسبت کو اغتا فاهلكناهم هلاك لدوی ان فی ذلک اکنن پدې کې لآیاتن نخدا نشاناتی وما كان او نو اکثرهم اکثر د دوینا مؤمنین ایمان وروړونکي وان ربك او بشک رب دستا له العزيز الرحيم ومغا زورورهم ده او مهربان هم ده کذبت دروغ غنل ثمود سمودیانو المرسلین پیغمبران اظهر کلا قال چولی لهم اغویتا اخوهم رور داغوی صالح چې صالح علیہ السلام الا تتقون ایتاسنی یریږي د الله نه انی بشکز لکم تاسو د پارا رسول پیغمبر یم امین امانتدار یم
فتقوا بس يريغي الله د الله نا واطيعون ازما خبر امني وما اسالكم او زنه غوړم تاسو نه عليه بد باندې من اجر مزدوري ان اجريا ندى مزدوري زما الا مگر على رب العالمين رب العالمين باندې یعنی ما اجر په الله باندې ده اتترکونا ایتاسب پر خدل شي فيما بغ حالت کې ها هنا چې دلته دي امنين په امن سره دا اوس تاسو کوم حالت کې تاسو دا خیال ده چې کنه دا بل تعالی تاسو هم داسي پری دي فی جنات بباغونو وعيون پچینو کې وزروع او فصلونو ونخل او کجرو طلعها چې خوشید اغه یا اغه دانه د اغه عظیم چې نازک دي قابل هضم دي وتنحتون او تاسو تراشی من الجبال دغرنا بيوتا كورنا فارهين بفخر کوي باغی باندې فتقوا الله بس يرګد الله نا واطيعون او زما خبر اومني ولا تطيعوا او تاسو اطاعت مکوي امر المسرفين حکم د هغه چا جهاد نتیریدون کړي الذين اغكسان يفسدون فساد کوي في الارض بسمکه کې ولا يصلحون او اصلاح نه کوي اوي قالوا دي ويل انما بشك خبر ذا بلنا انت بشكت چی من المسحرين انت جادو وهل کنای نتا باندې جادو کړي شوی دی ما انت نیت الا مگر یہ بشر یو انسان مثلنا زمونږ پشان دی فاتي بصراول بآیه تلشانا ان كنت کچریت من الصادقین درشتن کنا قال اولی هذه دا ناقه اخذ لها ددب شرب سکلوی د ابو ولکم او تاسو د پاره شرب سکلوی د ابو یوم دورز معلومه هغه چې الله غرنه پیدا کړی و حامل وا بیا بچي پیدا شو به چې کوم دینه بدو ابو سکلی نو الله یو ورځ هغه لپاره مقرره کا او یو ورځ اوخي لپاره مقرره کا چې کوم ورځ بده اوخي وي باغ ورځ به تاسو وبنس کی او چې کوم ورځ وستاسو یې غرض به اوخه ناراضي اخواته ولا تمسوها او لاس ملګوي دیتا بسو ان په تکلیف رسولو فياخذكم بأبني ستاسو عذاب يوم عظيم عذاب د غلو ورځي فقروها بزدي مړکړه او دا قروها ان خپي ورته مات کړیو مړکړه په ظلم سره مړکړه ټوټګړي کړه فاصبحوا بشول دوی نادمین پخیمانا زکه چې عذاب ولید چې روان دي فاخذهم العذاب بأني والذي عذاب ان بشك في ذلك بديكي لآية النخدا وما كان او نو اكثرهم اكثر دوینا مؤمنين ایمان راوړون کی مؤمنين ایمان راوړون کی وان او بشك ربك رب دستا له العزيز الرحيم وما غد زرور هم ده او مهربان هم ده کذبت دروغ غنل قوم لوط علیہ السلام المرسلین پیغمبران اس قال ارکل چوری لهم اغویتا اخوهم رور دا اغوی لوط علیہ السلام الا تتقون ایتا سنی یریګد الله نا انی بشکز چما لکم تاس دپارا رسول پیغمبر یما امین امانتدار یما فتقوا بسو یریګی الله دا الله نا واطیعون او زما خبر ومنی وما اسالكم او زنه غوړم تاسو نه عليه پدې باندې من اجر سمزدوري ان اجري انا د مزدوري سما الا على رب العالمين مگر په الله باندې اتاتونا آیات تاسو راځي الذکرانا سړوتا ان بدفعلی کوي تاسو من العالمین عالمنا ان عجب کار کوي تاسو وتزرونا او پریک دی تاسو یا پریخی دی تاسو ماها خلقا چی پیدا کری دی لکم تاسو دپارا ربکم تاسو درب من ازواجکم تاسو دبیبیانونا بل انتم بلکی یہی تاسو قوم انداسی قوم عادون چی حد نتیریدن کی یہی قالو دی اولی لئن لم تنتہی کتمن نشوی یا لوتو اے لوتا لتکونن نشیبت من المخرجین دوستلو شونا تابنگ اشارو قال ويل لوط عليه السلام اني بشكز چيما لعملكم استاسد عملنا من القالين بزار يما استاسد کارنا بزار يما رب اے رب زما نجني نجات را کی ماتا واهلي او زما کور ولوتا مما دهغ عملنا يعملون چې دوی کوي فنجيناه بس مونږه نجات ورکو اغتا واهله او دغه کور ولوتا اجمعين طولتا
الا مگر ورمنکو نجات عجوزن اغه بوډیتا فی الغابرین چې هغه ورستو پاتې کیدونکو نوا ثم بیا دمرنم هلاك الاخرین غنور خلق وامطرنا امغ باران علیهم پدی باندې مطر باران یعنی باران د کانو فساء بذر بد مطر المنذرین هغه باران د ير ور کون کو شوتا ير ول شي خلق باندې ان بشک فی ذلک بدیکی لآیه نخدا وما كان او نو اکثرهم اکثر د دوینا مؤمنین ما درون کی وان ربک او بشک رب دستا له العزیز اغذر ورد الرحیم مهربانهم ده کذبا دروغ غنل اصحاب الایکتی ادبن اسیدونکو غنی ونه ته ویل کی شعیب علیہ السلام قوم ته اشاره ده قوم شعیب علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو اظهر کلا قالت اولی لهم دویت شعیب علیہ السلام الا تتقون تاسو یریگینها انی بشکز چیما لکم تاس دپارا رسول پیغمبر یما امین امانتدارهم یما فاتقوا الله بس یریگید اللہ نا واطیعون او زما خبر امنی وما اسألکم او زنا غوړم تاسو نه علیه پدې باندې من اجر سمزدری ان اجری ند بدل زما ند مزدری زما الا مگر علی رب العالمین رب العالمین باندې او فل کیلا ورور کوي تول ولا تکونوا او مکی گئی تاسو من المخسرین د نقصان ور کون کنا چې خساره ور کوي نور خلقو ته وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا او طول کوي بالقسطاس بتلا المستقيم پسیده باندې ولا تبخسوا الناس او مکموي خلقو ته اشیاءهم شنا شینا اغي ولا تعثوا او مگر زیتا فی الارض بزمکا کی مفسدین فساد کون کی واتقوا یریگی الذی ده ذاتنا خلقکم چې پیدا کړی تاسو والجبلتا او خلق الاولین نورهم مخکنی قالوا دی اولی انما بشک خبر دادا بل ندا انت تچی من المسحرین تد جادو اهل شونای تا باندې جادو کړي شوی دی وما انت اونیت الا مگر بشر یو انسان مثلنا زمغه پشان دی وان ظنک او بشکمغه خیال کو زمغه ګمان ده پتا باندې د من الکاذبین چې تدروغ وای فاسقط بس راو غردو علینا فاسقط بس راو غردوا علینا پمغه باندې کسفن یو ټوکړه من السماء اذا اسماننا ان كنت کچریت من الصادقین درشتنا کتم گئی رہے چې تو اسمان په ټوکرا وګرځي کنه راوي وګرځا قال اولی شعیب علیہ السلام ربی رب زما عالم خپو هده بما پغشن باندې تعملون چې تاسو کوي فكذبوه بذوی دروغ زن او غن اغا فاخذهم بأني والاغوي عذاب يوم الذلة عذاب دورزي ذلة اغد سوري سایبان داس ګڼه ورځ راغلي او بیا پاغي کې د اور شغلې وي او هغه اور شغلې الله تعالی په دې باندې راوړول الله دې موږ تاسو بچ کی انه بشکاغا کان هو عذاب یوم عذاب دورز عظیم لوی ان فی ذلک کان پدې کې لآیه نخدا وما كان او نو اکثرهم اکثر د دوینا مؤمنین ایمان وروړونکي وان ربک او بشک رب دستا له هو العزیز اغذر ورد الرحیم ومهربانهم ده وانه او بشکدا قران ته اشاره ده لتنزيل نازل کړي شوی ده رب العالمین رب العالمین طرفنا نازل کړي ده به دا الروح الامین جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره علی قلبک استغفر باندې لتكونا دې د پاره چې تشی من المنذرین د خلق د يرون کنا بلسان عربی مبین بشباد عربی واضح کی وانه او بشکدا لفی زبر الاولین دا په کتابونو باندې کې هم ده یعنی د دې نشانه د دې ذکر د دې اشاره دا په مخکینی کوم کتابونو کې هم ذکر شوی دی اولم یکن آیا نشتا لهم دوی د پاره آیتن س نشانه ان يعلمه دا چې په پیژنې دوی اغا علماء بني اسرائيل عالمان د بني اسرائيل دا سه نشانه ولې په قرآن کې نشته چې غو پیژنې یا د دې په کتابونو کې دا سه نشانات نشته چې دا یو پیژنې خې پیژنې خو ورته پته ده خو ورته معلومات دي ولو انزلناه کثیر مونږ دا نازل کړي وې علی بعض العجمین فزن عجمیان باندې
فقرأه نو دی بی ویلو علیهم پدوی باندې نو بیا بهم ما کانو دوی به پدی باندې ما نبو کانو دوی به پدی باندې معنا ګډوډ فقرأه نو لستل وی دی علیهم پدوی باندې ما نو نبو کانو ما کانو نبو دوی به پدی باندې مؤمنین ایمان راوړونکي یعنی کدا په جميعانو نازل شوی وي او دا قران په دې باندې لستلې وي بیا به هم دی ایمان نه وروړي بیا به هم ایمان نه وروړي ځکه چې دا خو پیغمبر علی السلام ته وایي چې کنه دا خدای جبه دا ور نږدې دی او غیره غیره نو بل چاره وړي بیا به هم دې نه منلې کذالک هم دا غرنګي سلکناه مونږه اچولې دا خبره دا مونږه منسلک کړې دا خبره فی قلوب المجرمین پزړو د مجرمانو کې لا یؤمنون ذو ایمان دروړي به په دې قران باندې حتا ترغه وخت پورې يروا العذاب چې دوی وګوري عذاب الالم دردناک فیاتیهم بسراشی اغه بدوی باندې بغتتن اچانک ناګهانا وهم او دوی بلا یشعرون خبر بهم نئی فیقولوا بیا بدوی وای هل نحنو آیشتم د پار منذرون سمهلت سمدبراک لشمغتا اف بعذابنا نو آیا بعذاب زمغا یستعجلون دو جلدی کئی لکه دی بوویل کنا سورۃ صاد کی راضی سورۃ صاد آیت نمبر 16 14 چې ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب آیت نمبر 16 د سورۃ صاد چې الله تعالی موږ باندې زر عذاب را نازل کړي نو دوی زموږ عذاب باندې جلدی کوي حیرانی خبره کوي الله افرایت ایل دلی دیتا امتعناهم کچیر موږ دوی ته فائدہ ورکو سنین کالونا یعنی کني بیا تا ګمان شته چې کني دی بیا ایمان راوړي ثم بیا جاءهم رابشی په دوی باندې ما هغه عذاب کانوا یعدون چې دوی سره وعده کولی شي ځکه چې بیا به ایمان نه راوړي نو که کالونه پرېږ دما نو بیا به ایمان راوړي بیا به عذاب راځي ما اغنى عنهم لری بنکی د دوینا ما هغه شیونه کان چې دوی یمتعون چې دوی فائدہ غستا وما اهلكنا او ندی الکری مونږه من قريه د هیڅ کرینا الا مگر لها داغه د پارا منذرون يرون کیو پیغمبران را لګلی شوی دي وذکر نصیحت وما كنا ظالمین او نو مونږه ظالمان وما تنزلت او نه راخته نه نازل کړي به دا قران الشیاطین شیطانانو دا شیطانانو نه راوړي دا قران وما ينبغي او نه مناسبه ده لهم دوی د پاره دا خبره وما یستطيعون او نه دوی د دې طاقت لري انهم بشکدوی عن السمع د اوردلنا لمعزولون معزول دي ان لري ساتلی شوی دي فلا تدعو بستمر غوڑا مع الله الله سرا الها آخر معبود بل فتكون كنشيبت من المعذبين عذاب ورکړو شونا وانذر او يروا عشيرتك الاقربين اخبل قلوان عشيرتك اخبلوان الاقربين نجدي تخلق تير ورکا تخبلواننا واحفظ او خطک جناحک وزر خپلی مټ خپلی لمن اغچا د پارا اتبعک چې پیروي کوي دستا من المؤمنین د مؤمنانو نرمی کوا غوي سره فإن عصوك بس کچيري دوی نافرمانیو کیستا فقل نبيوایا انی بشکز چما بریء بیزار یما مما دهغنا تعملون چې تاسو کوي وتوکل او ځان اسپارا علی العزیز الرحیم بزرور او مهربان بادشاہ باندې الذي الله غزاد ته ان دا بادشاہ اغزوک دے یراکا چې ګوري تا حين بغ وخت تقوم چې تو پاسيږي یا تو دريږي وتقلبك او تلذ لستا في الساجدين فسجدي كونكو کې انه بشک اغا هو السميع العليم ومغاوردن کده او په هم ده هل انبئكم آیات اخرى متاسطا على من فاغا چا باندې تنزل الشیاطین چې نازلی کی شیطانان دا د توخه ما دوی خدا وایي کنه چې بدر راغلي دي بدن دي راغلي هغه څوک خای ما چې بغیر راغلي تنزلوا نازلیږي علی کل بهر یو افاکن دروغجن باندې اسیم ګناګار چې هغه دروغجن می ګناګار وي نو دا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاص صفاتونو کې صفاتو چې د صادق هم او امین هم د دروغ چرته نه وي او د امانتدار هم ګناه چرته نه وکړي او دا غسنور غلطیم چرته نه وکړي یلقونا دوی چولکیږي یعنی دوی غرزیږي السمع اوریدوتا د شیطان طرفنا
او دا شیطان چې نزلیږي نو په دې دروغجن کې باندې او دا دروغجن کې هغه ته اوریدون کی وی واکثرهم او اکثر د دوی نه کاذبون دروغجن دي والشعراء او شاعران يتبعهم پیروي کی دوی الغاوون د گمراهانو خلقو یعنی دا عام شعر او شاعری نه ده تاسو دا شاعر ده شاعران خو عموما د پیروي کوي د هغه خلقو چې هغه گمراه دي یا د گمراهی د لارې پیروي کوي علم ترى آیتان دي کتدلی انهم چکنه دا شاعران فی کل واد فهر یو وادی یا میدان کی یهیمون سرگردان ګرځي وانهم او بشک اغوی یقولون وای ما هغه لا يفعلون چکینا شاعرانو د عادت کنا چې وای هغه چې هغه به عمل کې نه کوي او پیغمبر خو هغه څوای چې هغه کوي هغه ټوله وینا د عمل مطابق ده او بلکې عمل نمونه ده د وینا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او دې مقابله کې شاعران هغه خو اول خو هغه ټول گمراهانو یا د گمراهی تابعداري کوي او بیا ټول سروهلی پروهلی ګرځي من کل وادي دهر وادینا هغه فی کل وادي یهیمون او بل دا چې هغه کوي هغه خبره چې هغه کینا لکه دا غانې بجانه چې خلک وایي او د اسمان مدر تراو ورته ما او د دریابونه بدر شروع کما او د غرونه بدر روټي کما دا وایي کنه چې هغه بالکل د منلي باندې خو خود نه چې دا ورته هم نه نه ټول درو وایي اکثر ها نیک خلک پکشتري دي مطلب دا نه چې هر شاعر داسې دی حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شاعر وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې بجاغي کم شعرونه ویلي نو حسن رضی الله تعالی عنہ به د اغه په مخالفت کې خبره کوله همدا لګي نور نیکان خلک بهترین زموږ د پاکستان علامه اقبال دا بهترین مفکر او مجاهد وو د دې په شعرونو کې د جهاد هغه جذبات چې هغه بالکل قرآن کریم تشریح مطابق ده نو خو عام طور باندې عام شاعران یا دا شعرونه تاسو لیدلي ده ګډه وړي شوی الا الذين مگر کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملو الصالحات او عمل کړي دي نه وذکروا او یاد کړي دي الله تعالی کثیرا ډېر وانتصروا او دوی انتقام واغستو بدل واغستو من بعد ورستما ده غنا ظلمو چې ظلم شی او په دوی باندې وسيعلم الذين وزد جبوه بشیا کسان ظلمو چې ظالمان دي اي منقلب چې کوم ځای ته بدوی ينقلبون بسم الله الرحمن الرحیم طاسین دا موږ شعراء او نمل او قصص په دې کې خاص طور باندې د سليمان عليه السلام کیسه او د هغه ملک مغه چې کومه و د سبا بلقیس دغه کیسه د خاص کر اشاره ده توحید بیان ده الله پوهیږي په معنی د دې کې تل کدا آیات القرآن دا آیتونه د قرآن دی او کتاب او د کتاب مبین خرا هدن هدایت ته وبشرا او زیر ده للمؤمنین مؤمنانو د پاره دا مؤمنان څوک دي الذين خلق دي يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځه او يؤتون او ورکوي الزکات زکات وهم او دی بالاخره باخرت باندې هم دوی یقینون یقین ساتي ان الذين بشکا کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالاخره باخرت باندې زینا خستقل منغا لهم اغوی د پاره اعمالهم اغوی عملنا فهم بس اغوی يعمهون سرګردان دي پاغه کې اولئک امدغ خلق دي الذين اغكسان لهم چې دوی د پاره سوء العذاب عذاب د ډیر بد وهم او دوی په الاخره باخرت کې هم الاخسرون هم دوی نقصان مندون کی وی وانك بشکت لتلقى در کول شي تا اچول شي پتا باندې پیش کول شي تا القران دا قران ملتن د طرفه د اغچا حکیم جغ حکیم د علیم او په هم د ملتن حکیم علیم د طرفه د حکیم ذات او د علیم ذات طرفنا اظهر کلا قالت اولی موسی علیہ السلام لاهله اخبل کور ولوتا انی بشکما انستو لدل نارن اور ساعتیکم زرد جز وراوړم تاسو ته من هذا اغورنا بخبر خبر او اتیکم یا بزراوړم تاسو ته بشهاب سکروټا قبس گرما لعلکم دې لپاره چې تاسو تصطلون گرم شي سره یخنی وا تاسو بل ګور راوړم تاسو به ګرمي وشي هغه سره ان د یخنی نه بچي فلما بهر کله جاءها چراغ موسی علیہ السلام اغیتا نودیا आवाज شدتا
ام بورکا دا چې برکت ده من اغه چا د پاره فن نار چې په اور کې ده ومن او اغزق حولها چې غیر چا پیر ده وسبحان الله او پاک دی الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د خلق مخلوقات ده یا موسی انه بشکا خبر دادا انا ذچیم الله یما العزیز ذرور یما الحکیم خوند حکمت ولا والقي او غردوا عصاك همسا خلا فلما بهر کلا راها چې ویل دل همسا تهتزو چغه خوځيږي کانها تبوای لك هغه جان مار ده ولا نمخ واړو مدبرن شاکون کې ولم يعقب او شاته نه قتل منډه کا یا موسی اولی ورته شا طرفنا چې یا موسی لا تخف ما يريغا انی بشکل چیما لا يخاف نه يريږي لدی ما سرا المرسلون پیغمبران الا مگر من اغچا ظلما چې ظلم کړی وي ثم بیا بدل کړی وي هغه حسنن پنیکي سرا هغه ظلم بعد سوء ان رتد بدینا فانی بس بشکل چیما غفور بخون کما رحی مهربان یما وادخل او ننبا سیدک لا سخبل فی جیبک پگریوان خپل کی دا گریوان دی تخرج را ابزی بیضاء اسپین من غیر سوء بيد صد عیبنا تقریبنا بغیر فی 9 آیات پنہو نشاناتو کی الى فرعون طرفتا وقومه او دا قوم طرفتا انهم بشک اغوی قوما یقوم د فاسقین فرمانا فلما بهر کلا جاءتهم چراغ لدویتا آیاتنا چراغ لدویتا آیاتنا نشانی زمگا مبصرتن خکارا قالوا ندی اولی هذا چدا سحر جادو دے مبین خکارا وجحدوا او دوی انکار وکړو به دا غي واستيقنتها او یقین کړي او دوی پاغه باندې انفسهم فقل ذلونو کې ظلمن فظلم وعلوا او بتکبر سرا فانظر بسغورا كيف څنګه كيف كان څنګه شو عاقبت المفسدين اخر انجام د فسادیانو ولقد بتحقیق سرا اتینا موږ ورکړو داوود علیہ السلام ته وسليمان علیہ السلام ته علم داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام پلارو زوی داوود علیہ السلام پلارو سليمان علیہ السلام زوی موږ ورکړو هغه ته علم وقال اویل وغدوالو الحمدلله ټول تعریفنا الله د پاره دی الذي الله غزات فضلنا چې فضیلت را کړې د موږ ته علا کثیرن پډېر خلق باندې من عباده د بندگانو د اغنا المؤمنین چې مؤمنان دي وورث او وارث شو سليمان علیہ السلام داوود علیہ السلام وقال او ویلی سليمان علیہ السلام یا ایها الناس اے خلقو علمنا خود له شوی د ماتا منطقه خبره نطق وینا ته ویل کی منطق الطير وینا د مرغانو و اوتینا او رکړی شوی د ماتا من كل شيء د هر یشینا ان هذا بشکدا له الفضل المبين دا مهربانی د ډېر ښکارا وحشرا او راجم کړی شول لسليمان علیہ السلام ته جنوده لخر د اغه من الجن د بریاننا والانس او د انساناننا والطير او د مرغاننا فهم بذي يوزعون ادر ولشل بقدا حاضری د پاره او د غي سبندي بوشولا حتى ترى وقت بور اذا هر کلا اتو شراغ للعلا واد النمل پيو وادي د میګو باندې یعنی په یو علاقې د میګو وادي خاصه کې لفظي معنی میدان د نمل میګی ته ویل کی قالت نو ویلی د اشاره د مؤنث ته یعنی هغه خذ میګی تاسو وایي خو میګي هغه نملتن هغه میګي یا ایها النمل اے میګو ادخلوا ننوزي مساکنکم قل قرونتا لا يحتمنکم چې چخپیت نه کی تاسو چخړی نه کی تاسو خپلاندی نه کی تاسو سليمان علیہ السلام وجنوده ادغل خره وهم اذيب لا يشعرون خبر به هم نه دغه دې طریقې ته پته چې موږ خپلاندی تي شي فتبسم نمسکشو ضاحكا خندیدون کې من سليمان علیہ السلام من قولها د اغید خبرنا وقال او ویلی ربي اے رب زما اوزعني
توفیق را کې ماته اندا چې اشکرا ز شکر ادا کما نعمتک استاد نعمت التي اغ نعمت انعمت چې تا انعام کړی دی علی پما باندې والا والدی او زما مور پلار باندې وان او دا ان توفیق را کې ماته اعمل چې عمل وکما اعمل چې عمل وکم صالحا نیک ترضاه او چې ته خوشحال شي ان دا چې عمل رانه والی الله چې ته راضي شي الله مونږ نم دغه چې عمل والی وادخلني او داخل کما برحمتک فقبل رحمت سرا فی عبادک الصالحین په بندگانو نیکانو کې دا متاسو خبره کړی هم او بیا زین ورته دغه تفصیل بیان هم شوی او هغه به تاسو ځین کې وضاحت سره غلی وي په حقیقت کې الله تعالی د نبیانو د پیغمبرانو پوزیشن خای یو طرف ته د هغه پوزیشن دومره اوچته چې انسان دغه ته توجه نشي کولای خدا پوزیشن بیا دومره اوچت نه کوي چې ماته را ورسي ان الله شان سره برابر کوي ځکه چې زیب نه خبرو ما نو هغه به څوک نشي خبرولای او دا د هغه د انسانيت او د بشریت دلیل دی دا د هغه د بشریت دلیل دی چې کله انسان دی چې هغه نه ته بیا بل څه جوړ نه کی دغه چې بل څه جوړ کی بیا خطا د الله خدایم خراب کاو دغه نبوت او د پیغمبري هم خراب کا نو یو طرف ته سليمان عليه السلام د واړو میږي دغه आवाज اوري او میږي په خبره باندې او بل طرف ته د بلقیس دومره لویه بادشاہي ده او دته پیرانم تابعدار دي هوام تابعدار ده او دا په هوا کې ګرځي سليمان عليه السلام او مرغانم د تابعدار دي خبره مرتراوړي وغیرہ هغه باوجود هغه له خبر نه ده هغه له خبر نه حتی کې چې په مرغانو کې هغه کمزور مرغه چې کم ده هغه ورته پیغام راوړ هغه ورته پیغام ورته دا د الله هغه شان خای چې الله خبره یې نو خبره ولې شي چې الله نه خبره یې نو نه شي خبره ولې او د پیغمبر شان خای چې پیغمبر دې چې زور ته خایمه نو دا مرته خدای شم رکاوټ نشته به ماته او چې ورته نه خایمه او دا دلیل دې خبره چې دا انسانانو د پیغمبران او دا د الله تعالی د انسانيت نه وتل مخلوق نه او دا د غید لپاره د بیزتی او یا د غید لپاره د حیثیت کې د کمې ذریعہ نه ده بلکې کمال هم د کده چې سره د دې چې سره انسان وي او به دومره لوی درجه الله ورکی دومره لوی درجه الله تعالی ورکی بس دا پکې دا د هر پیغمبر په کیسه کې اټول اولینی او خبره بداوی او بیا د حالات مطابق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات سره بیا د خپل حالات سره دا کومه کیسه چې برابر وي اوس موږ جلدی کې رواني ترجمه کوو کنه خو چې کور کې تل تاسو کوی ترجمه تاسو اوري بیا تاسو خپل حالات سره د خامخ برابر وي اخوا مبروي لکه موسی علی السلام هارون علی السلام دغه حالات ګوري چې زموږ حالاتو کې فرعون څوک دی او زموږ حالاتو کې موسی څوک دی دغه کردار د شاره سليمان علی السلام چې دومره لوی بادشاہي الله ور کړی ده پیران تابع دي جناور تابع دي انسانان تابع دي هغه باوجود دی وای چې رب اوزعني یا الله تعالی ما ته توفیق راکړي ان اشکر چې شکر ادا کوم استاد نعمت نه کبر کوي نه غرور کوي د نیک عمل تماع کوي او د نیک عمل غوښتنه کوي الله تعالی نه او بیا وای چې الله داسې عمل را نواخلي چې ته پیرازي دا د سره د دې دومره لوی بادشاہي او زمونږ بادشاہان دي نه لکه دې سره مناسبت تاسو کوي بیا پويږي نوح علیہ السلام چې راځي د نوح علیہ السلام هغه دعوت او دغه تبلیغ ځان ته مخته کوي چې نه نیم سال وکاله دی لګیا دی خبره خود نه مني چې درو ورته وای او بیا د خپل ځان سره لګ مناسبت کوا چیرې ما دا کار کړی دی کنه دا کړی زمونږ په علاقې کې څوک دي داسي همدا غرنګ لوط علیہ السلام هغه قوم هغه د خپل قوم سره او دغه خبره د خپل قوم سره چې دا غرنګي هغه څنګه را مجبور کړل شو دا قوم وغیرہ وغیرہ دا ټول نه دا د سليمان علیہ السلام کې سره ترضاه چې ته په خوشالي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد او حاضری واغستا الطير د مرغانو فقال نو ویلی مالیا تشوی دی په ما باندې لا ارى جزنګرما الهدهد باندې کې دنو خلکو دا ویل دي چې دا موږ چې مولا چرګا کې غوډي چرګا داسې ورته وي دته ویل کی خدا خو اندازه ده ممکن دا غته ویل کیږي یا ممکن دا بل امر کوي شاید یو مغی خو هغه څنګه خلک وایي چې همدا ده چې هغه د سليمان عليه السلام په دې لخر کې په دې باندې لګل شوی او چې تب مخ کیږي چې کوم ځکه او بوي د هغه نشانات براوړي او هغه مرغۍ کې د الله تعالی کمال اچولې چې هغه په هغه ځای باندې کوزيږي او د کینې چې غزمه کې ګلاندې او بنشتي نو شاید هم د شاید بل او هود مرغۍ وایو ام کانا یاده هغه من الغائبین د غیر زرنا هغه حاضرین نه کړي که زبر څه چل شوی دی لا اعذبنه وګوره دا اوس پیغمبر دی
او دته د هدهد معلومات نشته چې دا غیر حاضر شوی دی او کدا پټ شوی دی او د چل شوی دی دا معلومات هم نشته او سره پیریان مشته خلک مشته هغه هم بدل نشته هیڅ د جواب نشي ورکول او زموږ له وایي چې هغه کې خود خبرو چې اوس مړ دی وفات د کوم چې ورتنه دي د قبر نه چاپیر دا اوس د جميع ما کان او ما یکون یعنی څه چې تر شوی دي او څه به چې کیږي دا ټول نه خبر دي او دا ټول دې ته پته و د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم د دا خیال دی او کوم وړي ته چې دې ناس ته غیتم دا خبر دی او حال دا چې پیغمبران سره د دنیا د ټولو وسایلو چې دنیا کې څومره وسایل کې دي چې دنا زیات نو څه کې دي چې کوم سليمان علیه السلام تور کړی هغه باوجود هغه ژوند دی هم دی دا نه خبر انا خبرې کې چاله نه خبرې نه خبرې او چې خبرې نو او دی وایي چې نه خبر دي نو لا اعذبنه مونږ به خامخه زب خامخه سزا ورکم هغه ته عذابا شدیدا سزا سخته او لا اصبحنه یا بمغا ذبح کو هغه او لا یاتینی او یا براوی ماته بسلطان انس دلیل مبین خارا چې زه چرته ما یو غیر سره او کدا چې خارا خبره ونکړه نبی هغه پر سزا یو فمکثا نو بس لګ وخت تیرو غیر بعید چې نو وګد یعنی نو وګد زمانہ تیرا لګ وخت تیر شو فقال ان ویلی احدتو مالی دل ما احاطه کړه ده یعنی ما ګر کړه ده مالی دل ده بما هغه شی لم تحد به چې نه ده ګر کړه تاسو پاغه باندې وجئتک امر ول ده تاسو ته من سبعین د سبانا بنا بین خبر یقینی چې پاغه کې څه دروغ نشته یمن طرف ته او د جنوبي یمن طرف ته او تقریبا ټوله فاصله نن سبا چې کوم ماهرین وای دا تقریبا 1500 کیلومتر بوا انی بشکز وجدت ما مندلا ما اولیدلا امرأتن یوازنانا تملکهم چې بادشاہی کولا په دوی باندې و اوتیت اور کړی شوی دی هغه خزتا من کل شیء هر یشنا ولها او داغه عرش یو تخت عظیم لوی یو عجیبا یو عظیم شان تخت ځان ته جوړ کړی وجدتها ما بیا مندل اغه خدا وقامها او داغه قوم يسجدون تسجده کوي للشمس نورتا من دون الله سوا دل تلانا وزينا او خستکړي دي لهم اغويتا الشیطان شیطان اعمالهم دغه عملنا فصدهم بس اغوي منکل دوی عن شیطان دوی منکړي دي عن السبيل د سملارنا فهم بس اغوي لا يهتدون لا رنمومي الله يسجدوا چې دوی سجده نه کوي لله الله تعالی الذي الله غذات يخرجو چروباسي الخبأ هغه پټه خبره په السماوات پسمانونو کې والارض پسمکه کې ويعلم او هغه پوهیږي ما بغشنو باندې تخفون چې تاسو پټوي وما تعلنون او چې تاسو ښکارا کوي الله ولا لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه رب العرش هغه مالک ته عرش العظیم لوی الله لا اله الا هو رب العرش العظیم قال او ویلی سننظر زرد چې مونږ به وګورو اصدقت آیت رښتیا وای ام كنت یا کایت من الكاذبین د دروغجن کو نا سليمان علیہ السلام ورته ویلی زمونږ وګورو تماشا وګورو چې دا تا رښتیا وایي که دروغ دی وایي اذهب زلالشا بکتابی زما په دې خط سره هاذا چې دا ده فالقه بیا واچو دا الیهم اغویتا ثم بیا تولى مخواړوته عنهم دا غوینا فانظر بیا وګورا ماذا يرجعون چې څه جواب درکې اغوی څه واپس کوي اغوی قالت اولی خط لاړو ملاو شو او هغه بادشاہ بلکې پړاو کو او هغه خپل درباریانو ته وایي قالت ویلی اغیا ایها الملأ اے سردارانو انی بشکز چما القیا اچول شوه دے پیش کړه شوه دے الی ماتا کتاب یو خط کریم عزت والا یو عجیب عزتمن انداز کې خط لیکل شوه انه بشک اغا من سليمان د سليمان علیہ السلام طرف نه ده و انه او بشک اغا بسم الله الرحمن الرحیم دا ګوري کنه لیکل سليمان ده او بیا وایي چې و انه او هغه خط د بسم الله الرحمن الرحیم طرف نه ده ان را لګل شوی د سليمان طرف نه ده علیه السلام او پیغام پکې د الله ده او د اسلامي بادشاہانو د مسلمانانو بادشاہانو د حاکمیت دغه کاری هم دغه نفاذ چې د اغه سربراهی او کرسی او طاقت وغیرہ د الله د حاکمیت د پاره او دلته د بلقیس هم د خط نه د متاثر و په دې الفاظ نه پته لګي او رستم بیا پته لګي
ځکه چې سليمان ته ذاتی خبره نه کوي، هغه د ځان لپاره د تابعداري خبره نه کوي. بسم الله شروع کوم په نوم د الله چې هغه ډېر مهربان دی او ډېر رحیم دی. نو ضرورتو خبره د ځان نه کوي، د الله کوي، او د الله باندې کې هم د قهر او د عذاب خبره نه کوي، د مهرباني خبره کوي. هغه مهربان دی، هغه رحم کوونکی دی. الله تعالی چې سرکشي مکوي تاسو علیا فما باندې انما په خلاف واتونی او راشی ما ته مسلمین تابعدار. قالت اولی یا ایها الملأ اغخذ اولی اے ډلې افتونی جواب را کوي ما ته فی امری زما په دې معاملې کې ما كنت نيمز قاطعه فیصله کوونکی امرن دیوکار حتی ترغه وخت پوری تشهدون چې تاسو موجود یې یوازې فیصله خود نه کوم تاسو رائے راکړئ چې رائے مطابق فیصله وکړو. قالوا دی اولی نحنونگا اولو قوت طاقت یو یعنی خواندان د طاقت یو و اولو بأس امونگا خواندان د جنگ یو شدید سخت والامر او اختیار الیکی تا سره ده فنظری بست وګرا ما ذات امری چې څه حکم کوي ته موږ ته اشاره درکړه موږ زورور یو طاقتور یو طاقت هم ډېر دی اصله ډېر ده نور اختیار تا ده تا چې اختیار وي. قالت اولی دی خذی بلقیسی ان الملوک بشک بادشاہان اذا هر کلا دخلوا چې داخل شي قريه یوکلیتا افسدوها نو خراب کیا غکله وجعلوا او جوړ کی عزت اهلها عزتمند هغه اوسیدون کی دکلی ذلتن رسوا هغه پکې ذلیل کی. وکذالک یفعلون هم دا غرنګي دوی کوي هم دا شان دي دوی کوي دا بادشاہان. وانی بشک مرسله او ز لګون کې ما الیهم اغوی طرف ته بهدیه یو تحفه ان ګورمای چې دا د عام بادشاہانو په شان ته ده که عام بادشاہانو په شان ته وی نو دا هغه کلی ورانه هغه تبای کوي او موږ به تحفه ولګو او وګورو چې د بسم الله الرحمن الرحیم دا انداز موږ ته اندازه ولګي چې دا څه ده او کنه بادشاہ ده نه پته به ولګي دا غي بهدیه فناظرتن بیا بز وګورما بما يرجعو چې څنګه راګرځي المرسلون اغا پیغام رسانی زمونږه قاصدان زمونږه. فلما به هر کلا جاء اشراغ سليمان علیہ السلام تا قال او ویلی اتمدوننی آیات مدد کوي سما بمال بمال سره تاسو تخفیر او نو ما تاسو نو توفیق وختوي چې ما ته تخفیر او ما ته مال او دولت راوړو وغیرہ وغیرہ ما تاسو نه دا مطالبه کړی فما آتانی الله بس اغت چرا کړی دی ما ته الله خیر نغړ خدی مما دا غنا آتاکم چې تاسو دې درکړی دی د مال او دولت هم او ما ته الله تعالی چې کوم علم او نبوت را کړی دی دا ډیر بهتر دی ما تاسو پیغام رسانی دې کړی دا زه تاسو د ځان تابعداري نه کوم زه تاسو تابعدار کوم د الله تعالی. بل انتم بلکی تاسو بهدیتکم پخپل تخفو باندې تفرحون خوشالي گئی. ارجع واپس شا الیہم اغوی طرف تا فلنأتینهم بس منگ براولو بجنود یو لخکر لا قبلا چی نبوی طاقت لهم دا اغوی بها پاغی باندی ولنخرجنهم او منگ بخامخ ابسو منها دا اغزینا ازلتن زلیل شوی وهم اضیب صاغرون رسوابوی وڑبشین رسوابشیدوی. قال اولی سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ اے سردارانو ایکم کم یو پتاسو کی یاتینی چرابوڑی ماتا بعرشها تخت اغی زکه چې اغی تعریف کړي او خود خود چې لوی تخت او په دې وخت کې بلقیسا د سبا روانه شوې ده او سليمان علیہ السلام دا خواهش ته چې دا غیر اتلو نه مخکي دا غیر تخت دلته حاضر شي دا غیر تخت دلته حاضر شي اندازه ولګي چې الله تعالی ما ته څومره طاقت را کړې ده او زما غ طاقت د الله تعالی چې ما ته را کړې ده الله باندې ایمان راوړي او دا تسلیم شي د نورو خبرو یا د جنگ او د جګړو او دا کار اټور نه اول د پیغمبرانو یا د مجاهدینو کوم چې د الله رضا د پر جنگي کی طریقه عمده کړ چې ول پیغام ورسوا بیا دا پیغام رسانی نه بعد بیا کا غینمنه بیا خبره کوا. قال اولی عفریت دیو یا پری من الجن د پریاننا انا ذشما آتی کرا بولم تا تا به اغا قبل مخی اندا تقوم چې تپاس من مقامک د خپل زینا دربار لګیدل لري. سليمان عليه السلام وخت یعنی ته چې پاسې پاسې هغه خبره ما غاره وړي دا څومره وخت پاتې و پته نه لګي ګنټه وا دوی درې مقام وغیرہ خو بهرحال ټیم پکې ډیر دی
واني بشکز چما لقالیه پدکار باندې لقوی زرور هم یما امین او امانتدار هم یما زو باغی بادشاہی کیا بتخ کی نقصان مون رسوما قال اولي الذي اغسري عنده جغسر علم من الكتاب ذا كتابنا بس دنا زیاده خبر الله نه ذکر اغسره جغسر ذا کتاب علم په دې باندې بیا خلکو تشریح کړی دا لوی مفسرین هم چا ویلي دا خپل سليمان عليه السلام څوک وایي چې دا فرشتہ و څوک وایي دا بل پیغمبر و څوک وایي دا پامدي دا کوم چې د دربار کې تعالی رسول الله د سليمان عليه السلام سره تابعدار په امدي کې یو نیک سړی او الله تعالی دا علم ورکړو الله تعالی ته تراس خدلو او بعض خلک وایي اسم اعظم ورسره خود دینه زیاته خبره نه په قران کریم کې شته نه په حدیثو کې شته چې دا سړی څوک او دا څنګه او کتنه زیات ضرورت وې نو الله بخامخه خدله الله بخامخه خدله او دینه بیا خلکو دا کوم چې په قران کریم کې خامخه مشکلات جوړي او یا اشتباهات پیدا کوي چې دا اسم اعظم او ته اسم اعظم کوا او دا سی ګوتی وا بغلاس کې دا یا دا ګوتی سليماني وا او دا ودا وغيرها وغيرها دا د خلکو تعویلات کې دي شي خدای سړی باندې کتنه زیات خبر الله نه کوي هغه یو سړی او دومره علم الله ور کړو دا غیله بنیاد باندې هغه تعالی طاقت ور کړو شاید داغه خلکو خبره صحیح چې امدا سليمان عليه السلام دغه علم د کتاب غسرو شاید دا فرشتہ وا شاید دا یو انسان بل شاید دا بل پیغمبر د سره وضاحت الله نه کړي نو بل سره بسوک سو کی دا بهرحال علم الكتاب علم من الكتاب علم د کتابنا انا آتی کا زبراول متا تا به اغا قبل مخکی ان يرتد چې اوبر بیږي الیک تا تا فرفقا سترګو پر رب کې به تر اورسو او دینه به زمونږ د خلکو دا جوړ کړل چې دا خو ملنګ وو او دا مرید وو د سليمان عليه السلام او هغه به ملنګ وو او د دې درجه د پیغمبرانو نه ډیره زیاته اوچته ده ځکه چې سليمان عليه السلام نشورب لې او ته ویل چې بسترګو پر رب کې براوړم نو دی وجنه تم په قبر کې خوا کې کنا او دا تغه کوا شنو وغیرہ چلی ملي په خوا نو تا د مم الله تعالی هغه اول د کشف طاقت بدر کی او بیا د فلانی طاقت در کی او بیا فلانی طاقت در کی به دې سره چې وګورې د تصویرونه جوړ کړي په غږ کې سړی جوړ کړي د په هوا کې مزل کوي ورته وزري جوړ کړي دی وغیرہ په بهر حال دا څه چې دوی جوړي د خپل د سړونو یا د پلو دي کسانو نه دا طاقتونه الله تعالی هغه پیغمبرانو تم نو ور کړی چې ور کړی وو نو په تور معجزه ور کړی لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی په شپې کې د ټول اسمانونو وګرځاو او ځمکه وطن ورته ایثار کړو یعنی وخت ورته ایثار کړو او دا الله تعالی نه بعید نه ده سليمان علیه السلام د پاره کړیو نو الله نه بعید نه ده خو هیڅ یو معجزه دا کمال د پیغمبر نبی دا د ایمان خبره ده په دې باندې ځان په یوې دا کمال د پیغمبر نه دا د الله تعالی فضل او کرم دی د الله تعالی په حکم کوي او د هر پیغمبر رسول عیسی علیه السلام خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا ټول د الله په حکم کوي او دا کمال د الله ده کدا زره ورتیاوی نو د الله کوي دا پیغمبر نشي کوله او نه په خپل اختیار کې کولای شي دا بهر او دا دوی چې څه وایي چې کنه سليمان عليه السلام په وخت کې داسې وو او د موسی عليه السلام په وخت کې داسې وو دا خو دې ځان ته جواز جوړي ځکه چې د خپل التمنجور ده او د الدا لالچی ده او دا چې دا خبره تا ته ونه کیته تا به جیب نه پیسې نه وځي او دې بیا خاص کر خبره داسې کوي چې خزه متاثر کی زنانه او زنانه خو ټول زمونږ مېندې خويندې دلته ناس دي دا په دې بل چا باندې په مینه راتلو کې ډېری اساني دي چې معمولی سترګو کې ورته وخ راولي او یا لکه خبره او جذبات نه وکي نو بیا که جیب کې څه یې کني نو کم از کم د غوګونو نه مرو باسي او بل که هغه بیا ورکي اذان به ورکي دا مال ورکو دا مال او په دې کې د دې ګټه په دې کې د دې ګټه او حال دا دی چې قبر ته د خذتل رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دي کاغه هر څوک دی کاغه زم او قبل دی د زنانت ل قبر ته دا منع دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی اول کې د سړو او د زنانو دواړه منع و بیا الله تعالی سړو ته اجازه ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره چې دا سړی زی چې مرګ یادی کې د سره د زره مرګ یادی خو د خځې لپاره بیا اجازه نشته او بیا اجازه نشته هغه لپاره اجازه نشته خځه به قبر ته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی زه نه معنی کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ها تمانه دا پښتنه کولای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په کوم ځکه ویلي دي خدا پښتنه ته ماده نشي کولای چې څه دي او څه نه دي او څنګه دي او څنګه نه دي تاسو مسلم شریف وګورئ تاسو بخاری شریف وګورئ تاسو هغه د قبرونو د زیارت او د هغه باب وګورئ بیا تاسو پته ولګي
او دا بار بار درس کې وایم چې تاسو د بیان کوونکې باندې ایمان را نه وړي ګوري ایمان په الله او په الله رسول راوړي او د الله او د الله رسول کتابونه او احکامات او اعمال دا شته دي او ژوند دي هغه نه تاسو ته پته ولګي زموږ خلک سی بیا او زموږ هر زموږ کورونو کې ځان نه دي نو دې مطلب دا نه چې کله موږ کو ځان نه دي نو بس دا خبره جایز ده چې دا ډاکټر صاحب کور ولا کوي بد کوي غلط کوي چې هر څوک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی او دی وای او دی دلچسپي په دې کې چې خدای راځي ځکه چې خدونه بیا دوی هر قسم فائدې اخلي مالی فائدې هم پاغوي کې ډېری دي او د نور فائدې هم نه پاغوي کې او دا خبرې دوی غوته بیانوي الله دې موږ تاسو معافيو کړي دا بهرحال ناغي وای چې دا به زبتا د سترګو رب خړلې نه چې هغه بزر تر اور سما فلما بهر کلا رآه چې اویل دو اغا مستقرا یخذل شوه مخامخ عنده خپل ځان سره سليمان عليه السلام هغه تخت ولید د بلقیس قال نو ویلی هذا چې دا من فضل ربي اوس ګور جواب ملاو شو تخت راوړو طاقت الله ورکو سړی تابع کو هغه باوجود دا نه وي زما کمال دا د الله فضل دی دا الله کړه دی دا د الله حکم دی مدا خبر او دا ټول راجمه کې نو تعارف د الله کوي دا دومره د توحید خبره کیږي او کیږي تاسو واوري مخکې بنور راځي دا چا تعارف دا الله تعارف دی او دې د الله سره مخ بیا بل سره ور مخې ته کیږي نه دا نه دا نه غدا نه اغه نه ودا هغه تاسو بل اندازه ولګوي چې خبره کمال د الله دی او کله بل څه دی هاذا من فضل ربي هاذا من فضل ربي دا د الله فضل دی په ما باندې ليبلوني او بیا په دې کې احساس هم سره شته چې دا فضل دی نو دا ولې دی ان دا فضل هم زما د ازمایشنا لری کولای نشي اگر که ما سره دمر الله تعالی هر سره کړی دي په دې مطلب دا نه دی چې کله ما باندې ازمایش ختم شوه نه ازمایش په خپل ځای کې شته هغه دا دی لیبلونی چې هغه ازمایش وکي په ما باندې اشکرو آیا ز شکریا ادا کوم ام اکفر یا کزنا شکر کوم د شکر او د صبر د دې انجام جنت دی او ټول حالت نه انسان خالی نه دی یا به خوشحالي یا به خپي چې خوشاله شکریا ادا کوي هم جنت ته که خپه نه صبر کوي هم جنت ته د ټول انسان خالی نه کله یو کیفیت کله بل کیفیت او دلته ازمایش د شکر ځکه چې الله تعالی ډېر لوی نعمتونه ورکړي ومن شکر او څوک چې شکر کوي فانما بس بشکا خبر ده د بل نه ده یشکرو د شکر کوي لنفسه خپل ځان لپاره یعنی فائدې د شکر د خپل ځان ده ومن کفر او چا چې نه شکر وکړه فإن نبشکا ربي رب زما غنی بے پروا ده کریم عزت مند ولده ان استاد نه شکر الله ته نقصان نشي ورکوله قال اولی سليمان علیہ السلام نکرو لګي بدل کړي لها د دې ان د خدي عرشها عرش د دې ننظر چې مونږ وګورو اتهتدي چې آیا دا سم خبره کوي بسیغ لارزي ام تکونو او یا کیږي دا من الذين دعوا خلقنا لا يهتدون چې لار نه مومي فلما بهر کله جاء چراغ لا قيل نو ویلي اها کذا آیا د عرش کې استاغه عرش دا د جوړه بناس کوي یا تا ډېر غرور ده پیدا خونه د استاغه عرش قالت نو ویلي كانه هو تبوای لك دا او مغه تا خو مغه شانته ده هغه خپل حیران شو چې دا خو مغه شه ده دغه دغه زما عرش ته و اوتینا امون ترا کړه شوی ده علم دا ګوري مقصد پوره شو د سليمان عليه السلام او دې مقصد لپاره د کار کړو بیا د يهوديانو خپل کتابونو کې زموږ کتابونو کې نقل کړی دي چې دا په هر حال سره نقل نه ده پکار مقصد څه مقصد دا ده چې د بلکیسی اولی چې را کړی شوی د مونږ علم من قبل هدینا مخکی وکنا مسلمین او مونږ لا په مغه وخت کې مسلمان شیو یعنی دا ثابت شو چې ته پیغمبري دا ماته هغه وخت پته لګیدلی و چې تا بسم الله الرحمن الرحیم په نوم باندې کتاب راوستو او استاد هغه طاقت ماته ثابت شو چې ته پیغمبري او دا عمدک دغه خواهش نه دغه خواهش او دا اصول دي د اسلام او زمونږ د فقه چې کله تا ته په نرمي باندې تابعداري راځي نو جنگ ته حالات نه جوړای د جنگ حالات باندې جوړای او دا تاسو د پیغمبرانو تاریخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ مو ګورئ او دا خبره تاسو ته د دې بنیاد باندې کومه چې سره اډو حالات او څومره چې د جهاد ایتونه دي لکه وعید اللهم استطاعتم تاسو د دې لپاره طاقت راجمع کړئ دې لپاره چې او یې تاسو هغه طاقت سره دشمن خپل او د دشمن د الله نو چې طاقت تاسو راجمعي دشمن ته بسره استاد د دې امتحان هغه نوبت ناراضي نو اول نه کوا نو دغه امتحان کې باندې پریوځي نه بیا
مسلمین تابعدار مسلمانان وصدها او من کړي وا اغا ها اشاره دی بلقیس ته ما هغه کانت چې وو تعبد چې عبادت وکاو ان دا خدا من کړي وا او معبودانو من دون الله سوا الله نه انها بشغا كانت من قوم كافرين د قوم کافرانو نه قیل اول شو لها اغه تدخلی چې داخله شا الصرحه دی محل دا د سليمان عليه السلام محل دا فلما بهر کلا راته چې اول کوي قتل اغا ان محل وکت حسبته ند ګمانو کو باغ محل لجتن چکنی او بو جوری وکشفت او خاره کړلې عن ساقها خپل دواړي پندای دغه چې وب ګوري نو دا پندای به سراکږي ان دې داخله چې کدا وبدي حالان کې هغه وبنوي قال ولي سليمان عليه السلام انه بشكدا صرح يومهل ده ممرد ذلذن كده من قوارير د شیشونا دا وبندي وبو کې چې څه کوي دا ته چې وبو کې نه نوځي بیا څه کوي باندې ورته ما پوښتنه تاسو سوال باندې دا ډېره خطرناک خبره ده کوم چې تاسو بزړه کې راغله هیڅ نشته دا ټول بکواس دی دا ټول دروغ دي دا ډېر زیات بکواس دی دا په نقل کې مکوي دا د سليمان شان د خلاف ډېره خراب خبره ده دا د الله د شان د نه ډېره زیاته خراب خبره ده دا ډېره زیاته ګنده خبره ده او زمونږ مفسرینو چې لیکلي دي چې لیکلي دي ویلي دي چې دا اسرایلیات دي خبر دا وچاړو نه ویلي کلی چې دا خبره اډو کې دی نه دا ډېره زیاته خبره او مخکینی مفسرینو هغه دا خبره نه دي لیکلي دا ورسته مفسرینو خدای خبر چاته نقل کړي او خلکو په ځین کې دا خبره ورواچوله دا او دا انتهایی دا الله کدا ضروری وای نو الله به خبره کړی وای او تا نه پوښتنه کوم ته ما دا جواب راک خامخا جواب راک د سليمان عليه السلام په مقابله کې د آدم عليه السلام ګناه کته ته ګناه وای الله خطا هغه غټوا او کدا کوم چې بیان شوی دا غټه چې هغه کوم خړلې و ته ما ته جواب راک لن جواب راک دا سخت ده کدا خبره سخت ده سخت کوم یو ده غټه کوم یو ده دا ډیره غټه ده مقابله کې کنه هغه تمره وړه خبره چې غلطي شوی ده نو الله ذکر کړي موسی علی السلام معمولی کړي ده نو الله ذکر کړي ابراهیم علی السلام معمولی خبره ذکر شوی ده الله ذکر کړي یونس علی السلام د خپل وخت نه لګ معمولی غونډه مخ کې وتل ده الله ذکر کړي د کوم پیغمبر د هر پیغمبر چې کوم ځای کې اغین العزت شوی ده الله ذکر کړي او دا دومره لوی ګناه سليمان عليه السلام کوي ولا په پردا چي دا عقل مني ان هغه معمولی خبره چې هغه ګناه نه ده خطا هم نه ده هغه معمولی ارزش ته باوجود هغه شدید ترين پکړ شوی د انبیاء کرامو د الله تعالی په دغه بنیاد باندې ځکه چې د نبی شان سره دا خبره مناسبه نه و لکه د ابراهیم علیه السلام خبره واوره د سليمان علیه السلام خبره د موسی علیه السلام خبره وګورئ دا نو تیر شي تاسو ولیدي او بیا دومره لوی واقعیا کیږي او الله په همدغه رنګستر کې پټای الله کو عیب دسترګو پټولې نو پکاره چې هغه ټول باندې پردا چې ولې موږ ته اډو دغه غفته وینا هغه ضروری و چې موږ ته الله خدلا نو دا به الله تعالی خدلو بیا به الله تعالی خدلو او هغه پندې پورته کړی د دې لپاره چې هغه د خیالو چې کنه دا شیشه ده دا الله تعالی د سليمان عليه السلام د هغه طاقت او هغه معجزې چې ورکړي وي دا غوي او دا دومره لوی وي چې خزه پاغه باندې پدې ګمراش ولا خطاش ولا چې کنه دا شیشه ده بس دا ساده غونډه وبدي دا وبدي بدا ساده غونډه خبره نو دروازه حدیث ور په سرواړه ونیشته صحابه کرام خبر راوړه ونیشته تابعین خبر راوړه ونیشته تبع تابعین خبر راوړه ونیشته هغه نه باندې رستو دا غي چې يهوديانو دا کردار دي او يهوديانو چې کم کار غوښتو د شیطان پر ملګری هغه په مونږ وکړو موږ باغې پسې لاړو او کوي ولی دا ځکه چې تم جواز جوړوا ځان ته جواز جوړوا وغیرہ وغیرہ الله دې موږ معافيو کی چې کومه خبره قران کې ده او حديث کې ده ان شاء الله کمه باغې کې نبی او دینه چې علاوه ده نو هغه بیا تاسو په لټوي حکمتونه هر څه کېدلی شي حکمت هر څه کېدلی شي چې د دې څه حکمت د سليمان عليه السلام په ځین کې ولی هغه دا خو خاص خبره ده چې صرف سليمان عليه السلام هغه ته دا احساس ورکړي
چې ما ته کم طاقت الله را کړی دی دا کته ډیرم زور وره او تکړه دا تاسو سره نشته او ته امغه الله خبره ومنه چې زه تابعدار یم امغه الله خبره ته ومنه چې زه تابع یم بس دا پکې خاص او دغه دعوت د هر پیغمبر دی یوازې د سليمان عليه السلام نه د هر یو پیغمبر دعوت هم دا دی چې تا ته دعوت درکې دي لپاره چې ته ایمان راوړ او دا دومره چې دا دومره قران موږ ویل دا ټول کې پیغمبر علیه السلام د ځان باره کې سوا د دینه چې ما رښتیا ویلي دي دروغ نه دی ویلي دا ټول خبره پیغمبر علیه السلام د ځان تعریف بیان نه کړي الله خبره کوي الله خبره کوي بس همدغه خبره د سليمان علیه السلام ومه دا خید لپاره چې د الله طاقت او خی چې الله تعالی کولای شي نو ماته دومره راکړي قیل اولی لها اغیتا ادخلی چې داخله شه الصرح په محل کې فلما به هر کلا راته چې اولید د هغه محل حسبته نو ګمان وکړ په هغه محل لجتن د جوور او وکشفت او خاره کړل ان ساقها خپل دواړي پندې چې کني وبدي قال اول سليمان عليه السلام انه دا صرح یو محل ده ممرد چې دلیدون کړي من قوارير د شیشونا قالت اولی دی خزي دای اولیدل نو اثر په څو وکړو اثر نه معلومه وا چې اثر یې څو ادکه مقصد دی سليمان عليه السلام هم دغه حکمت مو هغه ده ربي اے رب سما انی بشکما ظلمت ظلم کړه دے نفسي خپل ځان سره واسلمت ما اسلام راوړو ما سليمان عليه السلام سره لله رب العالمین پر الله باندې چې رب العالمین دې ما ته محسوس شولا چې زه خپل طاقت او خپل بادشاہي او خپل دولت جاز گمراه کړو ما اصل طاقت خو الله چې ور کړی دی سليمان عليه السلام ته او دا طاقت د نه دی هغه په خپل وایي چې هاذا من فضل ربي نو دا چې د کم رب دی ما په غیبانی ایمان راوړی دی ولقد فتاقی سرا ارسلنا منغلغلو الى ثمود ثمودیانو طرف ته اخاهم رور داوی صالحا چې صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله عبادت کوي د الله تعالی فاذا به هر کلا هم چې اغوی فریقانی دوړل شي ان یو مسلمانان او بل کافر یقتسمون چې جګړه کوله قال اولی صالح علیہ السلام یا قوم ازما قوم لما تستعجلون ولی بیڑا کوي تاسو بالسیئه دبدو قبل الحسنه مخکد نکینا ولولا ان تاسو باندې عذاب راځي بغي ولی بیڑا کوي تاسو ته مخکد نکینه دا کړي یا مرګ لولا تستغفرون ولی بخننا غوړی تاسو الله د الله نه لعلکم دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم شي تاسو قالوا دی اولی قالوا طيرنا دی اولی مونږه سپیره غنلې بیکات استاد موجودگی مونږ د پاره سپیره ده و بمن اوغسک ماکا چې تاسو ردی د سپیره دی قال اولی صالح علیہ السلام طائرکم د سپیره توب دستاسو عند الله الله سره ده بل انتم بلکی تاسو قومنا خلقی تفتنون چې تاسو آزمائش کیا چولی شوی وکانا او فی المدینه په شهر کې 9 رهتن سړی یفسدون چې فساد کول هنده بدمشانو د اغبد مشانو مشرانو د دې ډلې سرداران د 9 کسانو فی الارض پزمکه کې ولا یصلحون او دی اصلاح نه کولا قالوا دی اولی تقاسموا تاسو قسمون اخری یو بل سره بالله بالا باندې لنبیتنه چې مونږه به د شپې حمله وکړو واهله او د پکور ثم بیا لنقولن مونږه به وایو لولیه د وارثانو ته ما شهدنا مونږه نو مهلکه په وخت هغه هلاکت دغه اهلی کور ولو کې وان لصادقون او مونږ رښتینیو دغه نه کسانو منصبه جوړ کړل چې مونږ به دې باندې حمله وکړو او بیا مونږه قسمونه وکړو چې مونږ نو مونږ څه خبرو چا وژلای و مکرو او دای چل جوړ کو مکرن یو چل او مکرنا او مونږ هم ورته تدبیر وکړو مکرن یو تدبیر وهم لا يشعرون او دوی نه پویدل مکر دا وې څو صالح علی السلام مرکو د شپې تدبیر د الله څو اداغه نه مخکې عذاب پیراوست دا ټول تباہ ټول سره جی ټول پیغمبرانو خو څوک هلاک لل او رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم صرف الله تعالی د دینه بچو او هغه قوم په هلاکت باندې هلاک نشو بلکې الله تعالی هغه ته مخکې ایمان لیکلو نو سزاګان هغه ته ملاو شي او چونکه هغه په حیثیت قوم مسلمانان شو فانظر باغرا کیف څنګه کان هو عاقبت مکرهم اخر انجام د دوی چل ان دمرناهم هلاك دوی وقومهم او د دوی قوم اجمعين اټول فتلک بیوتهم بزداد هغه کورونه دي
خاویتن سی پسټ غردیدلی دی بما ظلمو په سبب د ظلم د دوی ان بشک فی ذلک بدی کې لآیه نخدا لقوم یعلمون قوم د پاره چې پوهیږي وانجینا او موږ نجات ورکړو الذین خلقوا امنوا چې ایمان وروړو وکانو یتقون او دوی چې پرهیزګاری کولا ولوط علیہ السلام اذ قال چې ویلی لقومي خپل قوم ته اتاتونا آیات سورۃ الکوی الفاحشه ببهایه وانتم تبصرون خګورئ پوهیږئ انکم آیات لتاتون تاسرازی الرجال سړیوتا شهوتن په شهوت سرا من دون النساء بغیر زنانونا بل انتم بلک تاسو قوم یقوم تجهلون چې ډیر جاهلیه فما كان جواب قومه بسنو جواب قومه دغه قوم الا مگر دا اندا چې قالوا اولی اخرجوا وشری آل لوط علیہ السلام او د آل من قريتكم دخل کلینا انهم بشکدوا اناس انداز خلق دی یتطهرون چې ځانونه پاک غني دا موږ کړه پاک راغلل دا موږ ته د استهزاء په بنیاد باندې خبره کوو فانجیناه بس موږ نجات ورکو دتا او اهله او دغه اهل تا الا امراته مگر د بیبي قدرناها چې موږ مقرره کړی و مخکې اغیتا من الغابرین چې د بدورستو پد کیدون کې نوی هلاکیدون کی مرادی وامطرنا امغ اورو علیهم باوی باندې مطرن باران فساء بډیر بد مطر المنذرین باران دی ورول شو وقل او یا الحمد لله طول ثنا صفت الله د پاره دی وسلام او سلام دی علی عباده الذین وبندگانو اغه کسانو اصطفا چې غره کړی دی الله آیا الله خیر غره اما یشرکون یا اغه چې دوی شریک نسی الله سره بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر